کومه زنانه چې د کوره باروزي او هغې داسې خوشبو لګولې ده چې هغه مخکې لاړه وروستو سړو باندې هم خوشبويي لګي چې دا زنانه دا خوشبو لګولې ده، نو په داسې زنانه الله فرشته او ټولو پیغمبرانو لعنت ویلې دی. حدیث مبارک کې راغلی دی کله چې بنده خوشبو استعمال کی نو دغه ځای نه شیطان تختی. شیطان په ډیران کې خوشاله وي، شیطان په ګندګي او غلاظت او بدبوئی کې خوشاله وي. نو چې تا ځان صفا کو، بدن صفا، جامه صفا او اوس د خوشبو مو لګوله، نو حضور علیه السلام فرمایي د خوشبو نه شیطان پناه غواړي تختی ته. څنګه چې یو سلیم الفطرت انسان د بدبوئی نه نفرت کوي او هغې نه لرې لرې تختی یا پوزې ته رومال نیسي، همدغه شان دا شیطان د خوشبوئی نه نفرت کوي او د هغه ځای نه تختی. نو چې مونږ تاسو خوشبو استعمال کو د دې په وجه باندې به مونږ د شیطان نه محفوظ و مامون یو. اوس د خوشبو مسله دا ده چې نارینه دی نو دی خو هر قسمه خوشبو استعمالولی شي دله جایز دی، خو که زنانه خوشبو استعمالی نو زنانه د خوشبو استعمال کی دام د دې د ایمان حصہ ده، دا د ځان معطر او خوشبودار کی، جامه پیزار صفا، ویخته صادر لپټه صفا او خوشبو بم لګی. او بیا د زنانو د پاره هغه خوشبو ناجایز ده کوم چې زنانه بار ته اوزي او پردي سړي بر دې دا خوشبو مخصوصي نه، دغه خوشبو لګول ناجایز دي، زنانه به دا خوشبو نه لګي. زنانو لپاره داسې خوشبو شته چې هغه خوشبو په بدن پورې شوه، په جامه باندې پورې شوه، نو خوشبو به وي خو شاته خوشبو نه پاتې کیږي، په بل چا باندې هغه خوشبویي نه ورځي، هوا یې نه وړي. نو دغه خوشبو که زنانه کور استعمالی که بار استعمالی نو دا د دې د ایمان حصہ ده، دا د خوشبودار کی خپل جامه خپل بدن. او د سړو په شان خوشبو به زنانه نه استعمالی. کومه زنانه چې د کوره باروزي او هغې داسې خوشبو لګولې ده چې هغه مخکې لاړه وروستو سړو باندې هم خوشبويي لګي چې دا زنانه دا خوشبو لګولې ده، نو په داسې زنانه الله فرشته او ټولو پیغمبرانو لعنت ویلې دی. زنانه به داسې خوشبو نه استعمالی چې هغه مخکې لاړه شي او وروستو په سړو باندې خوشبو ولګېده، په داسې زنانه لعنت ویلې شوی دی. البته یو اجازت پکې شریعت ورکړی دی، یو زنانه ده په خپل کور کې دننه ده، نو اوس دا د تیز خوشبو د سړو په شان استعمالولی شي. کومه زنانه چې د کور نه بار نوزي نو هغه هر رنګه خوشبو استعمالولی شي، بالکل جایز دی او دا ښه خبره ده. خو صرف شرط پکې دا دی چې کومه زنانه د کور نه بار اوزي نو دا به بیا پرسنل چې کومه خوشبوی ابه استعمالی چې صرف د دې لپاره خاصي چې د دې نه غیر په بل چا خوشبو نه لګي. غنی که داسې خوشبو استعمال کړه لکه د سړو په شان چې په کم ځای ورځي په ټولو خوشبو لګي، نو دا خوشبو به په دې زنانه لعنت وي، په دې باندې به لعنت دا دې لپاره جایز نه دي. نو بهرحال خوشبو چې بنده استعمالی په دې باندې الله رب العالمین دتا نزدې کیږي او الله د محبت دعوه کې ویزتا سره مینه کوم. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।